حسن بصری رحمت الله تعالی علیه جلیل القدر تابعی هغه فرمایي چې صحابه کرام څنګه د خپل زمانو خلقو ته ورته فرمایي صحابه کرام په نیکو اعمالو باندې با دومره احتیاط کوون کیو خپل زمانه خلقو ته وی چې لګ څنګه چې خلق گناهونه پټي گناهونه وی چې صحابه کرامو بخپل نیک اعمال داسې پټول خلقو نه موتا گناہ چا تخکارا کو چې موتا دا گناہ کړي دا منا فرمانی کړي حسن بصری فرمائی چې صحابه کرامو با نیک اعمال داسې پټول لکه څنګه چې موستا گناهونه خلقو نه پټو پاغه باندې موتا اظهار نشو کړي دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا اوی نن سبا زمونږ استاد تاسو په خدای کې نوکړي دا یاد لرئ ټول د کاولا که یو کس روان دی یو پروتوکول دی محض یو چا جوبی چولی دی او چا پټکی وهلی دی او چا په لاسونو کې تسبیح دی او چا نه مخ کې خلک روان او چا نه رستو په خدای کې نوکړه چې دا ټول تشکمی سن دی تشکمی سن چې دا څه شي دی دا روان دی چا په ځان باندې چې دی غټي غټي دلته ناشتي الله الله ذکر دا یاد لرئ نیت په اعمالو کې شرط اول دی زمونږ او تاسو چې دا څه دی ظاهري او که باطنی دا بټول رب د پاره دا بټول دین د وجه نه دا بټول اخلاص باندې بنای چې معمولی دی کاوز ما استا پدې کراله دا عمل نه دی بلکې انسان ته الټه په دغه عمل باندې د الله جل جلاله ناراضگی ملاوي ہر ځکه تاسو وګورئ یو شور شغب جوړ دی او داسې کسان چې القابات یو یا دو ورکړي خفکی کې باغې باندې پلانکای سے او ډینګای سے یو لو یا پر پړه د هغه د نوم نه مخ کی یو لو یا پر پړه د هغه د نوم نه رستوي خلق ته او قسم د خدای په ذات باندې چې عمل یې وګوري عمل یې سراسر د اسلام په خلاف باندې بالکل صفر دی هغه منځونه وګورا اگر ریاکاری وګورا دا هغه دکاوه وګورا دا هغه ناس ته پاسته وګورا دا هغه په دین باندې عمل وګورا چې هغه په دین باندې عمل څومره دی کله چې ستا چان مطالبه وکړه چې زما ته داسې ویا ما ته داسې پوښه چې الله په نیز باندې دستا هیڅ وقعت نشتا الله په نیز باندې دستا هیڅ حیثیت نشتا بس دام شکر وباسا چې رب لا یزال زما استا پزمکه باندې پری خو دیو رب لا یزال پزمکه باندې ګرځو او د الله جل جلاله عذاب زما او پتا باندې نه نازلېږي په دې باندې قسم په خدای کزما استا دا حیثیت هم دی چې زما استا د الله جل جلاله پزمکه باندې وګرځو زما استاد حیثیت هم نه دی چې خدای پاک تبره ورګورو ټیټ سترګې پکار د چې ما استاد خپل ځان وساتو په مثل د خاور باندې ما او تا خپل ځان حساب کړو او یا دا خبره چې د نیکو اعمالو دکاوه نعوذ بالله په هر ځای کې او په هر مجلس کې ارڅ د زما استاد برباد شي او ختم شي او ضایع شي خدای دې مزایه کوي اسیم زما استاد نیک اعمال دا د بنګړو بار دی څه پکې نشتا یو لته غواړي بس هر څه به ختمي اسیم داسې عمل دی چې د بنګړو بار دی یا د غړي جال دی په یو پوکی باندې هغه هر څه ختمږي اسیم دغه سیو او یا پاسه پاغه باندې دکاوه راشي چې زدا کوم رب لا یزال د ممکن اخلاص پیدا کا